ملګرو د بارانونو ورځې دي او تاسو وکتئ شئ په دې ویډیو کې هم چې د کې پی کې په مختلفو علاقو کې خوړونه سیندونه راځي او د هغې ځایي خلکو ته ډېر نقصان رسي، د هغې کورونو ته، د هغې فصلونو ته، د هغې دوکانونو ته ډېر زیات نقصان رسي. بدقسمتي دا ده چې زمونږ حکومت چې دی یا زمونږ ادارې چې دي په هغې ټایم باندې راشي هغې ته نقد امداد ورکړي یا ورته شلټرز ورکړي، د هغې لپاره ورته ټینټونه مینټونه ورکړي، هغه قصه لاړې شي، خلک په هغې ځای باندې پاتې شي، موسم تیر شي، بل موسم راشي، بیا دریابونه سیندونه خوړونه راشي، بیا خلکو ته هغه شانتي نقصانات چې دي هغه ورته راځي. که د دغې پیسو د امدادي پیسو تقسیمولو سره د دغې خلکو سره د فوټو سیشن په ځای باندې د دغې خلکو لپاره لانګ ټرم داسې سټریټیژي چې ده هغه اپناو شي چې په هغې کې د دغې خلکو د دغه نقصاناتو نه د بچ کېدو څه نه څه اویرنس راشي، هغې خلکو کې څه نه څه د هغې حکومتي اقدامات وشي، اگر که هغه په سخته باندې هم وشي نو دغه خلک به د دې جان چې دی هغه به محفوظ شي، د هغې سره به د هغې مال چې دی هغه به محفوظ شي. بل په دې ویډیو کې دا خبره کول غواړم، دا ریکویسټ کول غواړم چې د بارانونو ورځې دي خپل ماشومان چې دي نو هغه دغه شانتې خوړونو ته، ندو ته، نهرونو ته مه لېږئ. اکثر داسې لاړ شي چې هغې ته ورکوز شي او اوبه پرې زورور شي، هغې بوځي نو هغې ته جاني نقصان وشي. د هغې سره بل یو ریکویسټ دا کوم چې کم کسان هم په دې روډونو باندې ډرایوینګ کوي، ګاډي ورسره، موټرسایکل ورسره، نو هغې ته مې سوال دا دی د روډونو په خوا باندې چې کوم ملګري روان دي په فوټپات باندې نو هغه په دغې ټایم کې د ډرایوینګ لږ په قلاره کوئ. نن زما سره 2-3 پیرې دا حادثه وشوه چې په روډ را روان وم، 2-3 پیرې به ګاډي رالو، ډېر تیز به رالو او هغه ټولې اوبه چونکې زما کپړې سپینې وې نو ټولې اوبه به یې راته راوچنګلې، کپړې به راله ګنده کړې. دغه ریکویسټ کوم ځکه دا په اکثر خلکو باندې بدلېږي، یو بیا بل سره جنګ جګړې کېږي. درېیم پیغام دا ورکوم چې د بارانونو ورځې دي او موږ ورته تندرونه وایو، په اردو کې ورته آسماني بجلي وي، په سیند کې په سزای کې راغورځېدلې ده، 24 کسان پکې شهیدان دي، ځکه چې د حادثې مرګو نه موږ ورته شهیدان وایي شو. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې په دغه شانتې بارانونو کې یا اسمان چې کله ګډېږي په کورونو کې اوسئ چې موږ د جاني نقصان نه زیات کوشش وکړو چې ځان بچ کړو. ښاد، اباد او بریالي اوسئ.